اشاره کوو ډېره واضح کوو موږ ته هر هغه څه موږ د دې وطن بچیان یو موږ په دې وطن کې زېږېدلي خلک یو زموږ پلار زموږ نیکه په دې وطن کې زېږېدلي خلک دي موږ د پیړۍ څه دلته آباد خلک یو کوم معتبرین چې زموږ د خبرو زموږ د مجلسو څخه بد وړي موږ سوال پر هغوی باندې کوو موږ د هغوی څه دا پوښتنه کوو چې ستا هغه بنګله چې نن په اسلام آباد کې ولاړه ده دا تا په چی شي پیدا کړه ستا هغه بنګله چې نن په امریکا کې ولاړه ده دا تا د کومې خوا پیدا کړه ستا هغه بنګله چې نن په لندن کې ولاړه ده دا تا د کومې خوا پیدا کړه چې په برطانیه کې ستا بنګلې دي دا چیرې وې نن چې په کوټه کې بې شماره جایدادونه ستا ولاړ دي دا تا چیرې پیدا کړه ستا د کلنګو د بیلچې هدف ماته راوښی ستا د روزانیو د تجارت لاره ماته راوښی ستا خو ټول تجارت دا و تو خو ټول وخت تا د دې کام د دې ولس پر درد پر ستونزه باندې لوبه کوله لوبه دې روانه کړې وه کاروبار دې په شروع کړی و خپل ځان دې در اسلام آباد و در لندن او در امریکې و تر دې ورساوه ډالر دې په پیمانه په المارۍ کې پرېښو نن دې ولس په خاورو کې ناست دی نن ستاسو هغه د 50 کالو سیاست چې پر دې وطن باندې کېده هغه څه شو هغه کم حد ته ورسېدی هغه سیاست چې په هره معنا پر دې وطن باندې کېدی یا د اسلام په نامه و یا د کام په نامه و نن خو نه د کام خبره څوک کوي نن نه د اسلام خبره څوک کوي نن یورپین قوتونه دي هغوی خپله بدماشي کوي او خاص کار یې د پښتانه پر وطن کوي د خیبر پښتونخوا د سوات د سر د سبزو څخه راواخله بیا راځه چې پر بړیڅو درې د بړیڅو څخه واخله بیا در تفتانه پورې داسې ولاړ شه هغه کلات باندې راوګرځه پر خوزدار ځه پر دې لار د سوی پر میدانو پر بولان واوړه داسې ځه برته ولاړ شه هغه خټکو ته ودرېږه دا ټول وطن نن بل په منګلو کې اخیستی دی دا ډالر چا وخوړل دا پیسې چا وخوړلې دا خرڅ چا کوي نن چې موږ بغارې وو نن چې موږ نارې وو نن چې موږ په دې ځای کې زموږ هغه لویه مبارزه د کام او د اسلام په نامه هغه راله صرف نن در ما پورې محدوده شوه صرف نن در ملتپال ګوندونو او تاجر لغړي اتحاد پورې محدوده شوه صرف نن د دې ولس پر ژبه دا یوه خبره ښکاره شوه چې ای وروره ما ته خالي اسانتیا جوړه کړه چې زه تګ و راتګ افغانستان باډر ته وکړم هلته مې دوکانونه دي سرمایې مې هلته پرتې دي خورلنې مې هلته دي ځمکې مې هلته دي ادیرې مې هلته دي مسجدان مې هلته دي کلي مې هلته دي چې زه دا تګ و راتګ وکړم هغه ستره مبارزه چې احمدشاه بابا کوله هغه ستره مبارزه چې میرویس نیکه کوله هغه ستره مبارزه چې شیرشاه سوري کوله هغه ستره مبارزه چې اکبر خان او دوست محمد خان کوله هغه ستره مبارزه چې غازي امان الله خان او باچا خان کوله ها مبارزه نن راله صرف دې ته ودرېده چې زما خورلنه خو ما ته په اسانتیا را پرېږده نور هغه معتبرین نور هغه زموږ اکابرین هغه خلک چې ولپښتانه به رایو کومه او پلان او دامانه در پلانې او در پلانې پورې در دې او در دې ځابه وطن داسې جوړو او هغه خلک چې موږ دلته اسلامي نظام غواړو نن نه اسلامي نظام شته اسلامي نظام هم زموږ خورلانه ته ودرېدی هغه کام چې کام وطن و پلانې او پلانې غوښتي هغه هم رالی نن زموږ یوه خورلانه ته ودرېدی نن موږ صرف دواړو ریاستونو ته صرف دواړو ریاستونو ته دا سوال کوو چې زموږ خورلنه خو موږ ته راپرېږده هر هغه معتبر
اور هغه معتبر چې ډېرې غټې نارې ډېرې غټې دعوې کولې